یو زنانه ده انصاریه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه منورې ته لاړو، د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې رورولي قائمه کړه، مواخات، بھائی چاره. هغه زنانه وی ام العلا رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام عثمان ابن مزعون رضی الله عنه مهاجری صحابي مونږ ته حواله کړو چې دا ستاسو ورور دی. هغه لږ وخت پس وفات شو. چې هغه وفات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه د مرګ په موقع هغه لاړو، تشریف یې وړو. د هغې زنانه د خولې نه راووتل چې الله جل شأنه جنت ته داخل کې، داسې الفاظ و چې جنتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه، دا څوک نشي ویلی چې دا فلانکی کس جنتی دی سوا د الله جل شأنه نه چې هغه په علم کې ده چې دا جنتی دی، او الله چې چاته ووایي چې دا جنتی دی، والله د پیغمبر نه علاوه بل چاته نه وایي، ځکه چې وحی په پیغمبر باندې راځي، په بل چا باندې نه. او د وحی سلسله رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې وه. اوس تا په زړه کې د خیر خبر راتلی شي، په قرآن پاک عمل کولی شي، په احادیث عمل کولی شي، د دین په احکام باندې عمل کولی شي چې د الله رسول باندې کوم نازل شوي وو. لیکن دا نشي کولی چې سحر یا ماښام به ما ته الله جل شانه څه خبره وکړي یا په خوب کې زه بیا هغسې کوم او ته خلک مجبور کړي چې اوس داسې کوئ. نه، بس دین سر ته رسېدلی دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. البته مبشرات او زیری ورکون کی خوبونه شته، د انسان په تسلی کیږي چې ښه تعبیر څوک راوباسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل چې داسې نه شوی. هغه وایي زه حیرانه شم، یعنی دا هر څه په الله باندې پرېږده، نیک عمل وکړه، ایمان مضبوط د دې ځای نه ځان سره یوسه، او بیا وایه چې د الله نه امیدوار یم، ګوره که خدای جنت راکړو. یا خپل مین دپاره، خپل مور او پلار دپاره، خپل اولاد دپاره، هغې دپاره دعا کو چې یا الله ته جنت ته داخل کړي، ته جنت ته داخله نصیب کړي، جنت الفردوس ورکړي. دا ویلی شي. دغه زنانه وایي چې سره پس ما خوب ولیدو چې د عثمان ابن مظعون رضی الله عنه یو چینه ده، او هغه چینه کې رڼې اوبه د هغې نه د اوښکو په شان رڼې اوبه جاري دي بهیږي. نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله ما خو داسې لیدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د عثمان ابن مظعون هغه عمل صالح دی، نیک عمل دی. بهرحال حضرت عثمان ذوالنورین رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ثالث چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو د حالت داسې و چې د چا سره خبرې نه کولې. صحابو په سلام واچولو، د سلام باندې ونه پوهېدو چې ما باندې چا سلام اچولی دی. د دومره لوی حوصلې خاوندان، دومره صدمه وه، چپ چاپ ناست، خولې نه خبر نشو راوستی. د حضرت علی کرم الله وجهه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی غم، حضرت فاطمه بی بی د پیغمبر علیه السلام کشر لور بی بی دغه په نکاح کې وه، او حضرت علی کرم الله وجهه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی دی، او پیغمبر علیه السلام د تره نه دی اغشتی او چې د تره نه بوج سپک شي، ځکه چې یو زمانه کې په مکه کې قحط راغلی و، د خوراک کاک د څیزونو کمزورتیا وه، نو دی اغشتی او چې دی ما سره دغسې حضرت عباس د پیغمبر علیه السلام تره دی، هغه ته نه بعضې اولاد اغشتي و، دې ته نه دی اغشتی و، د ده په کور کې لوی شوی دی. او دا هغه کس دی چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې ړومبی چا ایمان راوړی دی، په هغې کې یو صدیق اکبر، یو حضرت خدیجه رضی الله عنها، یو حضرت علی کرم الله وجهه، یو زید ابن حارثه، دا حضرات نو علي صاحب په ړومبی ایمان راوړی. بعضې وایي چې په هلکانو کې د ړومبی ایمان راوړی. دومره مضبوط انسان چې سخت مقابله به د کافرو سره راله، نو حضرت علی صاحب هغه ته مخکې کېد. په خندق کې یو مشرک او کافرو په خندق په جنگ په موقع، هغه د مکې مشهور پهلوانو عمرو ابن عبد ود د هغه نوم و.
هغه د خندق نه هغه غاړې ته ولاړو او بیا چې کوم دی نو هغه مضبوط اسې کتلی او هغه خندق دومره پلنو چې هغه چا پورې کولی نه شو، لیکن هغه اس په شا بوتلی او د شانه او د منډه ورکه او هغه خندق نه راپورې شو، او چې راپورې شو نو د خندق په غاړه ولاړ دی او دغه چغه وویسته هل من مبارز، د هغه زمانې د جنگ دا چغه وه میرے مقابلے کا کوئی ہے، زما د مقابله څوک شته چې ما سره مقابله وکړي. او سخت ساړه، سخت مشقت، ستړي ستومانې، ټول ورځ جنگ. بیا د عمرو ابن عبد ود پهلوان مشهور سره چې په هغه پاس باندې سور د هغه سره مقابله چې دا چغه وستا، نو حضرت علی کرم الله وجهه دوته وی چې یا رسول الله د دې سړي مقابله ته وځي. دا الله رسول ته فرمایي لکه چې سختۍ ډېرې وي، صحابه کرام تکلیف کیو د یو سړي په خېټه کې چې خوراک نی اسخاک نی هغه مزد نشي کولی، هغه به جنګیږي. دومره تکالیفو د خندق په موقع قرآن کریم دغه تکالیف او مشقتونه د صحابو ذکر کړي دي. او قرآن پاک وایي چې داسې حالت ہو وبلغت القلوب الحناجر، لوگوں کے دل ان کے گلے تک پہنچ گئے، د خلکو زړونه د مرۍ ته راغلي، دومره سختی وه. په دې حالت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام علي ته وایي، فرمایي علي ابن عبد ود دی، یعنی د مکې هغه مشهور پهلوان دی. سوچ علي صاحب وایي زه چپ شوم، بیا هغه آواز وکړه، چغې وواله چې مقابلې ته زما څوک شته چې راوځي. نو علي صاحب بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ما ته اجازت راکړئ چې مقابلې ته وځم. بیا یې ورته وفرمایل په درېیم ځل باندې چې کله هغه چغه کا او د پیغمبر علیه السلام نه اجازت واغشته او پیغمبر علیه السلام ورته دا الفاظ ووایي، مطلب دا دی که چېرې ته د مقابلې ته وځې او میدان تا بایلو د مسلمانانو لپاره ډېره خطرناکه خبره ده، زړونه به وغورځي. نو علي صاحب وایي چې په آخر ځل ورته ما ووایي چې یا رسول الله وان کان ابن عبد ود، ابن عبد ود کیوں نہ ہو، جو بھی ہو میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں، ہر سوک چلے زی مقابلی دوز. صحابہ کرام دومره نران، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلق دومره شجاع و بہادر. بخاری شریف کې په دویمه صفحه باندې حدیث ته عبداللہ ابن عباس سے فرمائی کان اشجع الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، پټولو خلقو کې زیات شجاع و بہادرو. نو پټولو خلقو کې علی سے امراضی دا غنم زیات بہادر. ډېرې موقع داسې راغلي چې په هغې کې دا صحابه یې مرستو بریښي د الله رسول. نو چې کله مقابلې ته ووتو نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه هم پې ګزار کولو دم پې کولو. علي صاحب پې داسې ګزار وکړو غټ ډېر دنګم و ډېر مضبوط مو. حضرت علی کرم الله وجهه ونه داسې نه وه لکه څنګه چې دغه په اسم سور دی، هغه که اس د پاسه نه نیزه او برچه استعمال کړي نو هم دی ختمولی شي، او د ده ګزار هغه ته مشکل دی چې ورسي، لیکن سره د هغې راوغورځولو سر یې ته نه پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شو. د خیبر په جنگ کې دا خیبر مشهور پهلوان هغه حضرت علی کرم الله وجهه هغه قتل کړو، لیکن دغه هستی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې دومره غمجنو په چا سره خبرې نشوي کولی. د انسان اعصاب کار پریدي. رسول الله صلی الله علیہ وسلم دین منی کړیو چې من لطم الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے اپنے آپ کو تپڑ لگائے کسی کی فراق اور جدائی میں اور کسی کی موت پر، اور جس نے گریوان پاڑے اور جس نے سر کے بال نوچے اور جس نے سینہ کوبی کی کسی کے غم پر، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر زمان نہ دے زمان امتی نہ دے، ان سب ہم خلق کئی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امتی نه دي. صحابه دغه صدمه ټوله په دې زړه اغشته، دا غي اظهار کول نه شو، د الله رسول منی کړو. ها سترګو نه اوخ کې به دي پټه جړه دای کولا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اجازه ورکړو.
نو حضرت علی کرم الله وجههم دومره عظیمه سانحه وا چې په هغه موقع باندې علی صاحب خاموش. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شخصیت سهالو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هستی ده موږ هم په دنیا کې وخت یې رو سهار نه ماښامه پورې سوچ کول موږ د بکار دی چې موږ د الله د پاره د آخرت د پاره د الله د دین د پاره څوک موږ د خپلو بزرګانو د خپلو اسلافو د سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې څومره عمل وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ظاهر مونږ جوړ کړی دی، د الله د رسول غونې باطن مونږ جوړ کړی دی. اخلاق زمونږ هغه سي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونې د خپلو پردو حقوق مونږ ادا کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم معاملات مونږ ته پریښي هغه سي معاملات مونږ کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه عبادت او هغه سي عبادت مونږ کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دین او د شریعت کوم حقیقي نقشه مونږ تبریخي د هغه حقیقي نقشه مونږ خپل کړی د رسومات او رواجونو کې روان یو دام خلکو